نیغ په نیغه تاسو سره یو د الیاس ملګري په حجره کې یو، الله دې د حجره او دا نه آباده لري. د الیاس رور شفیق را سره ناست دی، هغه څخه کیمره د ذوالفقار کې تاسو ته مخامخ کړی، ما ته مخامخ ناست دی. او اناک ملګري ته علي راغلی دی، ته علي صاحب ډېره زیاته مننه کوم، ما ته مخامخ ناست دی. میراني ملګري څخه موبایل دی، څه کلیک به شي، څه به نیغ په نیغه یو، تاسو سره اوس نیغ په نیغه یو. که څوک خپل غږ شریکول غواړي نو زما په نمبر راشئ 0345 0345 95 ګرانو کتونکو په هغه سلسله کې دلته کې راغلي یو کائنات ماشوم را سره ناسته ده، کوم تصویر چې تاسو جوړولی وئ بیا راځم دا په درېیم ځل دلته کې راغلم، هغه کائنات ماشومه ده دلته کې ناست یو او تاسو ټولو ته مخامخ یو. د کائنات پلار را سره ناست دی، د کائنات لپاره پیسې تاسو را لېږلي دي، هغه نومونه به اخلم او هغه پیسې به درته حواله کوم. د شهزاد امیر ډېره زیاته مننه کوم. زه اوس هم په سعودي عرب کې کوم ملګري دي هغوی ما سره رابطه مه کوئ، هغوی هلته کې شهزاد امیر دی په مکه کې، هغه هم پیسې جمع کړي دي را لېږلي ذوالفقار کې په د هغې ډیټیل وایي. کوم ملګري چې دا کپړې اغوستې وي، دا بلوزرې اغوستې وو، دا بنګړي اغوستي وو، دا بوټان یې اغوستي وو، دا یې ښکلی سوټ اغوستی دی د کائنات دپاره، هغه مونږ کائنات ته واچوو، کائنات مونږ سره ناسته ده. هغه ملګری به ډېر خوشحاله شي، بلکې ډېر ملګري به خوشحاله شي. کومو زړونو کې چې احساس دی، کومو سینو کې چې هغه زړونه دي چې هغه د غوښې دي هغه خوږېږي، د هغه ملګرو ډېره زیاته مننه کوو. اوس خو دغه زړونه ډېر کم شوي دي، د هر چا په سینه کې کاڼی دی، غرګی دی، په چا نه خوږېږي. خو ځینې تصویرونه ځینې څیزونه داسې وي چې هغه ډېر خلک وجړوي، هغه خبرې کوي. د کائنات هغې تصویر خبرې کړې وې، تاسو د هغې خبرې اورېدلې وې. په هغه سلسله کې بیا راغلي یو، دلته کې ناست یو، دغه امانتونه به دله ورکوو. دغه ذوالفقار کې هم خپله خبره کوي، که تاسو خپل غږ شریکول غواړئ. کتونکو موږ ته چې څه میلاویږي، که څوک اکاونټ ته رالیږي، که څوک پونډی رالیږي د ملیشیا نه، د سعودي عرب نه، د یو ځای بل ځای نه کوم ملګري چې امدادونه کوي یا کوم ملګرو چې ما سره ډېرې پخې خبرې کړي دي، هغه ملګرو ته وایم چې ستاسو امانتونه دلته کې را رسوو. یو خبره بله کوم، ډېرو ملګرو دا غوښتنه وکړه چې که کائنات ماشومه موږ ته حواله کوي نو موږ به خپلو بچو سره په ښو سکول کې داخله کړو. اړیکه راڅخه راغله، واخلم اړیکه. السلام علیکم. هلو وعلیکم السلام. خیر شکر د څوک ترور مې د کوم ځای نه؟ اختیار الله خبرې کوم د سعودي عرب نه. اختیار الله تارکلي وم، څه به ویل غواړې اختیار الله؟ تاسو دا پروګرام ګورم چې طبیعت مې خوښېږي دي. بس هماغه ماشومې څخه بیا راغلي یو او هغه تاسو ته بالکل مخامخ ته خلک دا وخت ویني او مننه کوم ستاسو د ټولو. او که څه خبره کول غواړئ نو په مختصر الفاظو کې خپله خبره وکړه. باندې ډېره مننه ستاسو دي، بس تاسو دا پروګرام مې ډېر زیات خوښېږي، بس تاسو دې الله کامیاب کړي چې تاسو دغه کوئ چې د غریبانو. ډېره مننه، الله دې خوشحاله ساته. آمین آمین. دعاګانو کې بیا ساته مننه کوم مهرباني. کتونکو اړیکه تاسو واورېده، نیغ په نیغه پروګرام دی د سعودي عرب نه ملګری و اختیار الله و، که څوک و اختیار الله، مننه یې کوو. کالونه به راځي، ستاسو کالونه به اخلو، خو موږ چې کوم غرض دپاره را جمع شوي یو راغلي یو، د اتوار ورځ ده، ډېرې نوزګاره ورځې دي، وړې وړې دي ورځې او بله خادی وي، بله پروګرامونه وي، اتوار د خلکو ایښې وي. زما دې ملګرو ډېره زیاته مننه کوم، د ټولو ملګرو، د شاکر صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې موږ یې په خپل ګاډي کې راوستو او دی هم په سینه کې ډېر ښکلی د غوښې نرم زړه لري چې ډېر د احساس نه ډک دی. الله دې دغسې زړونه ډېر کړي. سردار علي له لاره سره راغلی دی، د سردار علي له ډېره زیاته مننه کوم. زموږ ډېر ګران مشر یو جهان مننه کوم چې زه په خپلو سترګو دا حالات وینم، د دې دپاره راغلی دی، ډېره زیاته مننه کوم. او غلام نبي ورور را سره ناست دی، کائنات را سره ناست ده. کائنات څنګه یې نور سلام وکړه، کاکا دې کپړې را لېږلي دي، هغه ته وایه السلام علیکم وکړه، سلام وکړه، لاس په تندي کېږده ورته، کاکا ته لاس دعا ورته وکړه. ماشومه دې شرمېږي، کتونکو ګوره دومره ښکلې کپړې چولي دي، هغه کومې ماشومانې چې په تصویر کې ورته ولاړې وي د هغې ښکلې کپړې، نن د کائنات د هغې نه ښکلې کپړې دي. الله دې دغه رور له ډېر لوی اجر ورکړي. کتونکو په نن دور کې چې خلک رزق پسې لی پلی دی، دوکې دړیکې دي، څوک په یو دغه را پاسېدلي دي، څوک په بله طریقه را پاسېدلي دي. په هغې کې زما مسافر رونه چې د وطن نه روک دي، د خپلو بچو د سکولونو فیسونه، د خپلو بچو د ژمي د اوړي غمونه ورته ډېر ګران دي او په
دې کې هغه اړم دي نو د کائنات دپاره هلتې کپړې اخلي هلتې بوټان اخلي هلتې بنګړي اخلي د دې سیالي برابروي الله دې دغه خلکو له لوی لوی ورځې ورکړي او الله پاک دې داسې خلک ډېر کړي مونږ شکر دې مسلمانان یو شکر دې پښتانه یو د پښتنو په سینو کې ډېر ښکلي زړونه دي ډېر نرم زړونه دي چې خوږېږي بیا چې وطن نه سړی بار کړي مسافر کړي بیا دا احساسونه تاسو وجني زه تاسو ټولو ته سلامونه کوم کم ملګري چې مونږ ته ټلیفونونه کوي یا ما ته په ټلیفون جاړي یا مخامخ څوک وایي زه به دا درړم څوک وایي زه به دا درړم هغه ټولو له دې الله لوی اجر ورکړي ستاسو یو پیسه یو خبره مونږ ته رارسي دلته یې رارسو دغه دې راوړي هم دي کیمپ څخه هم دي دغه جوړه وه دغه بنګړي و چې زما تا ته انتظار وي د اتوار نه تر اتواره او دا بنګړي دا دوپټه دا مونږ راوړي ستا دپاره نو ډېره مننه کوم د دغه ملګري کتونکو دا موبایل دی که څوک خپل غږ شریکول غواړي نو مونږ سره شریک کوي زه ډېره زیاته مننه کوم هغه ملګرو ته وایم کوم ملګري چې د دې نه وروسته مونږ ته دا ویلي دي چې زمونږ په کلي کې غریب دی دغه ځای کونډه ده هغه ځای عجز دی زمونږ معذرت کوو مونږ نه شو تللی هغه خلکو خواته دې تصویر راوستي یو تاسو راوستي یو چې دلته کې ورکوي ستاسو په وجه باندې راغلي یو مونږ دغه نه شو کولی زه بخښنه غواړم کوم ملګري چې دا ویل غواړي چې دا جنۍ دې مونږ لره کې ډېرو کسانو راته داسې ووایي نو دا د دې غلام نبي د زړه ټوکړه ده او د زړه ټوکړې څوک چاله نه ورکوي الله دې تاسو ډېر خوشحاله کړي او زه ستاسو دغه جذبو ته سلامونه کوم دغه جذبې دې الله ستاسو تاندې لري دغه جذبې دې الله تازه لري باچا صاحب مونږ سره راغلی او زمونږ دا ټول پروګرام ته څومره وخت به فیسبوک په دې مونږ خبرې هم کړي دي څه ویل غواړي عبدالحلیم صاحب زه خو به دا ووایم د ټولو نه هم خبره الیاس به یو خبره وکړه چې انسانیت د ټولو نه لوی شی دی چې کله مونږ انسانان شو که نه صحیح معنو کې نو بیا به مونږ احساس هم پیدا شي اور شی به پیدا شي او ستاسو د پروګرام نه خو زه داسې ګورم لکه د دې نه زیات کاري خیر خو ما ته نه ښکاري چې د چا په زړه کې د انسان زړه یي که نه د چا په سینه کې بس دا کافي ده ځکه چې دا تصویر تاسو مونږ دلته راوستو او دا ما ډېر ورځو نه کتل تاسو خو درې ځله د دې نه مخکې هم راغلي او دا امدادونه مو دی ته راوړي او دا خلکو ډېره زیاته مننه کوو او ډېره شکریه ادا کوو او الله دې ولله ډېر توفیق ورکړي او الله دې په خپلو بچو باندې ورحمېږي چې څوک د پردو بچو باندې رحم کوي که نه او په دې ماشومې باندې چې چا رحم وکړو نو الله دې پرې ورحمېږي نو موږ دې درد راوستي یو دا یو انساني درد دی او هغې موږ دلته راوستي یو ځکه ما هم دې تصویر ته ډېر زیات ژړلي وو عبدالحلیم صاحب چې کله ما په لومړۍ ورځ باندې دا تصویر ولیدو د دې ماشومې نو ما ور خپله ما کیف صاحب ته دا خبره کړې مو استادو له ټولو یو جهان مننه او الله دې تاسو ته ډېر همت درکړي چې همداسې پروګرامونه کوئ او داسې د سینه کې دقسې د انسانانو زړه وي ډېره مننه د باچا صاحب یو جهان مننه کوم پروګرام کتونکو مختصر دی مونږ چې کوم عرض دی راغلي یو زه دا وایم چې دغه ملګري حیدرعلي ملګری په د سوات مټې دی په سعودي عرب کې غالبا ناست دی 15,000 روپۍ نقد یې رالېږلي وي کتونکو ډېرو ملګرو دا خبره هم کړې وه ما ته په موبایل باندې ما ته په ټلیفون باندې چې زمونږ نوم مه اخله زمونږ پیسې مه وایه دې نه عذاب جوړېږي دې نه ریاکاري جوړېږي مونږ ځان صفا کول غواړو کتونکو زه بخښنه غواړم زه هغه ملګرو نومونه اخلم چې چا وي چې زما نوم مه اخله یا زمونږ پیسې مه وایه نو مونږ چې ستاسو سره لېږئ دا دې ټولو خلکو ته مخامخ کوو د کیمرې په سترګه نیغ په نیغه تاسو ګورئ د حیدرعلي ملګري ډېره مننه کوم عزت الله اکاونټ ته پیسې رالېږلي وي ډېره زیاته مننه کوم د مزمل د الفلا بینک ته د مزمل د ملیشیا نه رالېږلي وي 2,500 روپۍ رالېږلي وي ډېره مقصود د سیرۍ د ثوابای سیرۍ 15,000 روپۍ رالېږلي وي محمد امین په سعودي عرب کې ناست په دوبۍ کې ناست دی الین کې دوبۍ الین کې ناست دی او د بره پښتونخوا دی د خوست دی هغه 3,000 روپۍ چاله ورکړي وي مونږ ته اوس میلاو شوي زه ډېره زیاته مننه کوم د دغه ملګرو دغه پیسې هم راوړي دي ځینې ملګرو پکې وایي چې زمونږ نوم مه اخله یا زمونږ اماونټ مه وایه زه ما په کلي کې چا 50 راکړي چا سل هغه نوټ ما بدل کړی نه دی په دې پیسو کې اکه نوټ اکاسې پروت دی د اپل خالد ډېره زیاته مننه کوم غریب نواز ملګري د امجد د سوات ډېره زیاته وحید د زیدي ډېره مننه کوم محسن او رحمت الله امدادونه مونږ مخکې دلته را رسولي دي زه یو جهان مننه کوم کتونکو مونږ نیغ په نیغه پروګرام دی لیکلی څه پروګرام راڅخه نشته که څه داسې خبره زمونږ نه کېږي یا زمونږ نه شوي چې د چا خاطر پرې دروند شوی مونږ قطعا دا غرض نه دی مونږ په فیسبوک باندې سوالونه نه کوو
نه چا پسې ګرځو نه چاته و چې دی سره امداد وکړه. ډېر خلک سهار راوځي ځان له دې اړیکه یې څوک د جومات کتاب لاس کې نیولی وي 2-3 مشران په یو دوکان ګرځي په بل دوکان ګرځي ماښام یې 3 ځایه کي او جیب کې واچي یو کور ته ځي. زه داسې خلکو ته هم د دوکاندارانو بازارونو کې تاسو روزانه ګورئ بلا سوا خلکو د دې نه پیشه جوړه کړې ده. موږ هغه پیشهور خلک نه یو. موږ دغه تصویر راوستی یو کوم تصویر چې تاسو جوړولی وئ هغه تصویر دلته کې راوستی یو او د هغه تصویر میرمن چې دلته کې کائنات موږ سره ماشومه ناسته ده چې درې جینکۍ ورته سنبال کړي ولاړې وې او دا الیاس ملګری روان و او د تصویر ویسته زه د ډېره زیاته مننه کوم. هغه تصویر داسې دی چې هغه ځینې تصویرونه خبرې کوي هغه هم د خبرو هغه تصویر دی. تاسو ډېر جوړولی وئ. زه مایک الیاس ته یو 2 منټ ورکوم چې خپل تاثرات مونږ سره شریک کړي او ډېره زیاته مننه کوم. ډېر نر پښتون دی الله دې دا ډېره ودانه او باده لري. مونږ ته 2-3 ځله راځو ډېر پرونو تندې په پرانیستو تړو باندې زموږ خدمت کوي. ډېره مننه کوم. الیاس بھائی څه ویل غواړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول زه تاسو اندلیب صاحب او اناب صاحب ذوالفقار کیب صاحب او امیر بھائی او زموږ مدربه درانه مشران د ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو دومره قیمتي وخت وباسئ او زموږ په یوه وینا او د ماشومې د درد لپاره تاسو راځئ او دلته خپل فلم شیر کوئ. زه خلکو ته دا وایم چې یاره دنیا کې خلک ډېر قسمه خلک د انسانیت خدمت کوي. څوک د ادبي په ژبه خدمت کوي څوک ته په یو شکل کې خدمت کوي خو لیکن ډېر د حالات دي چې هغو د وجې مونږ چې کوم د انسانیت خدمت کوو هغه مونږ نه شاته پاتې شوي دي ځکه چې مختلف خلک دي مختلف په طریقو دوکې کوي د خلکو سره د پښتنو سره. او زه په ټولو باندې فخر کوم د مونږ مسافر وروڼو باندې چې کوم د ماشومې سره امداد کړی دی وکي د ماشومه ډېره دردېدلې ډېره په تکلیف کې وخت تېر کړی دی او انشاءالله د تاسو په دعا سره او تاسو په تعاون سره دا ماشومه به یو سټیج ته یو کافي حده پورې زه تاسو سره وعده کوم زه به دا رسوم انشاءالله د دې ایجوکیشن چې کومه خرچه ده هغه به زه برداشت کوم انشاءالله زه به تاسو سره وړم دا ماشومه به زه تاسو ته انشاءالله پنځه شپږ کالو بس بیا ښیم په سوشل میډیا باندې چې دغه ماشومه ده چې کومه په تکلیف کې وخت تېر کړی او نن دغه ماشومه ده چې تاسو ته د قرآن حافظه ده د سکول ایجوکیشن وایي او میټه کې وکړو انشاءالله زه به دغه ماشوم مستقبل چینج کوم انشاءالله او دا به تاسو په تعاون سره تاسو په دعا سره زه د مسافر وونو او د اندلیب صاحب او د اناب صاحب او امیر علي صاحب او ذوالفقار کیب صاحب د تاسو زه انتهایي زیات مشکور یم. ما سره الفاظ نشته چې تاسو په الفاظ استعمال کوم خو همیشه به دغه وایم چې زما کوم سنهري الفاظ دي همیشه به ستاسو په نوم وي او د مسافر چې کوم رومونه دي هغه په نوم وي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ مسافر وروڼو چې کوم ځای کې مې دغه دعا کوو لوی الله نه دغه دعا کوو چې کوم ځای کې مې خوشحاله او آباد اوسئ او زموږ مینه تاسو سره ده زموږ دعاګانې تاسو سره دي لوی الله سپارو. ډېره مننه. بادشاہ سے باغ پیسو والا کوي بیا به زه ډیټیل وایم. شهزاد خبرو کوي دا شهزاد مې دا شهزاد امیر چې کوم د مړکای کلي ثوابای دی او په سعودي عرب مکه کې ژوند کوي ډېر ښکلی امیر دی ډېر دردېدلی زړه لري. هغه په سعودي عرب کې پیسې جمع کړي دي او دغه د باچا صاحب دی رالېږلي دي. باچا صاحب په ګوته تېری ډیټیل به بیا وایي دا کپړې هم هغه رالېږلي دي امیر له چا ورکړي دي هغه به هم ټکار کې وایي چې د چا وي دا کپړې کوم ملګري رالېږلي دي. لس او شلو روپو پسې ګرځېدلی دی. ډېره مننه کوم الله دې ورته لوی اجر ورکړي. 15,000 روپۍ دي دا 15,000 یو دی او 19,000 نورې دي د کاغذ کې لیکلي دي دا د کتونکو دا